بسم الله الرحمن الرحیم. شپاړسمه سپاره تلاوت شو. د دې سپارې په ابتدا کې هماغه سورې کهف آخري حصه ده. په هغې کې د حضرت موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه الله جل شانه ذکر کړي او په هغې کې ټولې د عبرت خبرې دي. هغې خبرونه دا سبق حاصلېږي چې انسان ته پکار دي چې د یو څیز ظاهر ته نه ګوري. کله الله جل شانه یو څیز ظاهر خني په هغې کې الله پاک خیر اچولی. بنده په خپل خیر نه پوهېږي، د الله نه د عافیت سوال کول پکار دي، لیکن ظاهر ښه نه وي، باطن د هغې ښه. حضرت موسی علیه السلام او خضر علیه السلام هغه روان و. خضر علیه السلام کشتۍ نه تخته وویسته او سوره یې که کشتۍ کې سوارو، خلک هم پکې سوارو. موسی علیه السلام ورته ویل تا پردۍ کشتۍ ماته که. او د موسی علیه السلام دا وینا درسته وه، ځکه چې شرعاً حکم دا دی، لیکن د الله کارونو کې حکمت وي. ظاهر صورت کې به تا ته د الله جل شانه کار یو شان ښکاري، هغه به د الله د تکویني نظام او ضابطې د لاندې ښیي. د هغې جواب خضر علیه السلام ورکړو، ځکه چې دا علم الله پاک خضر علیه السلام ته ورکړی و. دا کشتۍ چې ما ماته که، سوره یې مې که. نو یو بادشاه ظالم و، هغه ټولې ښېښې کشتۍ ټولولې و، دا د مسکینانو و، د دورونو وه، د هغې بل څه اسره نه وه، یعنې د ژوند تېرولو څه ولیبی نه وه، دغه کشتۍ وه. نو چې دا ما سوره یې کړه عیبجنه شوه، نو بادشاه عیبجنه کشتۍ نه اخېسته، نو دا دوی ته پاتې شو. بیا یو هلک چې کوم دی، نو هغه نه خضر علیه السلام سر پرې کړو. موسی علیه السلام ورته وویل چې دا دې څه وکړه. د موسی علیه السلام وینا ټیک وه، ځکه چې شرعاً بې ګناه کس قتلول لا ټیک نه دي، لیکن خضر علیه السلام په تکویني امورو باندې مامور و، تشریعي باندې نه. نو د الله جل شانه کار دی تکویني امور، هغه یو شان وي، کله په هغې کې خیر وي. او هغه دا و چې هغه هلک که لوی شوی وی، خضر علیه السلام ورته وویل نو مور او پلار مسلمانانو، دغه هلک په خپل هم کافر لویېدو، مور او پلار به هم ځان سره شرک ته اړولي. الله جل شانه د دې ټول خاندان او مور او پلار یې د هغه د شر نه وساتل. کله سړی سوال کوي چې یا الله زوی راکړې، زوی راکړې، زوی راکړې، او بیا هغه زوی چې کوم دی نو خدای پاک ورکړي، بیا هغه زوی دومره تنګ کړي د مور او پلار چې د مور او پلار ته په پوزه کې پیزوان وشي، او دی بیا دا دعا کوي چې یا الله دا نه وی نو ښه به وه، ځکه چې د هغه شر او فتنې روزانه ورته ګیلې راځي. نو دغسې هغه کس چې کوم دی نو هغه به د مور او پلار کفر ته اړولي. الله جل شانه خضر علیه السلام ته حکم وکړو تکویني امور ده. او بیا دیوال په کلي کې و هغه پرېوته وویل، خضر علیه السلام هغه سم کړو. موسی علیه السلام ورته یې دې خلکو نه خو مزدوري وغواړه، ځکه چې دې خلکو زموږ مېلمستیا ونه کړه. خضر علیه السلام ورته وویل بس زمونږ جدایي راغله. موسی علیه السلام ورته وویل بس دی، زه نور تا سره نشم تللی. دا دیوال یې ولې نیغ کړو؟ وایي دیوال مې ځکه نیغ کړو چې په دې کې چې مالک د دیوال مړ شوی دی، هغه پکې خپلو بچو ته خزانه ایښې وه، ماشومان یتیمانان دي، هغوی چې لوی شي نو هغه به خپله خزانه اوچته کړي. هغه زمانه کې دا انتظام نه و لکه نن سبا چې د مال محفوظ کولو انتظامات دي. نو دا د هغه مال هغه نیک سړی و، وکانه ابوهما صالحا، نیک سړی و. دې نه معلومیږي چې یو سړی نیک وي، د هغه د نیکۍ اثر صرف هغه ته نه، د هغه نسل ته رسي. او بیا رستو چې په کلاره کلاره د هغه خو خلکو هغه نسل او اولاد وسي، هغه بیا فساق او فجار شي، په ګناهونو کې بوغ شي، بیا ته الله جل شانه هغه شی واخلي. نو به هر حال الله جل شانه دا خول چې دې کې هغه خزانه هغه د دوی دپاره پرته وه. مخکې د حضرت موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه بیا سوره مریم کې الله جل شانه ذکر کړي ده. د فرعون د موسی علیه السلام سره، موسی علیه السلام د فرعون په حکومت کې په زمانه کې پیدا شو، او بیا چې کله پیدا شو نو په هغه کال پیدا شو چې کله فرعون ماشومان قتلول. نو مور بیبي هغه ماشوم په صندوق کې واچول او په سین کې پرېښو. الله جل شانه قدرتونو مالک دی، هر څه د هغه په قبضه قدرت کې. هغه سین چپو هغه صندوق یوړو، د فرعون کور مخې ته یې بوتلو. هغه د ښایست دپاره، د زینت دپاره، د سیل او تفریح دپاره خپل محل کې یو ولد هغې نه بوتلي وه، هغې وله ورسم شو. فرعون ته ښځې ووې، هغې سیل ته راغلي ووې چې دا صندوق کې څه دي؟ چې ویې کتل پکې ماشوم دی.
فرعون پوه شو غړي روحیار او چالاکو چې دا چا بني اسرائیلو پرېښی دی او د دې وجه یې پرېښی دی چې دا فرعون قتل کړي. ښځې ورته ووایي چې نه دی پرېږده، زمونږ په نګرانۍ کې زمونږ د سترګو په وړاندې به دی لویېږي او بیا زمونږ په نظر کې به وي داسې کولی نه شي. به هر حال هغه موسی علیه السلام په وړوکوالي کې د فرعون په کور کې الله جل شانه لویوي. الله پاک په هر څه باندې قادر دی. او د موسی علیه السلام مور بیبي پی هم ورته ورکوي او بیا د فرعون د طرف نه د هغې دپاره چې کوم دیانو وظیفه هم مقرر شوه چې دومره پیسې هم ورکوي، بچی هم بچ شو. الله جل شانه هر څه کولی شي، په هر څه قادر دی. دغه موسی علیه السلام ته چې پیغمبري میلاو شوه او بیا د فرعون سره دعوت ته رالو، دوه خبرې ورته کړې وي. یو دا چې خدای ته نه، خدای یو ذات ته معبود برحق چې هغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړي، او بل بني اسرائیل چې تا غلامان جوړ کړي دي او قید کې دي اچولي دي او د دوی نه بیګارونه اخلي، نو دا پرېږده، زه دا بوزم خپل آبایي وطن ته شام ته. فرعون ورسره دا دواړه خبرې نه منلې. هغه ډېر زیات مغاور او متکبر و. موسی علیه السلام د هغه په دربار کې یوازې او هارون علیه السلام ورسره ملګری و. دا دعوت د الله جل شانه هغه ته رسول چې الله جل شانه د چا زړه مضبوط کړي، د الله پاک نصرت ورسره یې، هغه بیا د چا نه یېرېږي نه. او چې کله د موسی علیه السلام حقانیت ظاهر شو، فرعون ولیدو چې هغه ټول جادوګر چرسۍ او امساګانې او لرګي غورځولي او هغې نه ماران جوړ شوي د موسی علیه السلام هغې یوې کونټي هغه ټول چې کوم دیان راښکل، نو هغوی پوه شول چې دا سحر نه دی، هغوی مسلمانان شول. نو فرعون پروپیګنډې والا هغه شور جوړ کو، شور یې دا جوړ کو بیا او دا جادوګر راغلی دي او دی دلته هذان ساحران یریدان ان یخرجا، دی راغلی دي چې دی تاسو د وطن نه وباسي، ویذهبا بطریقتکم المثلی، او ستاسو د پلار نیکه چې کومه لار ده مذهب دی د هغې نه تاسو واړئ. شور جوړ کو پروپیګنډا. هغه فصیح ډېر زیات خبرې د هغه ډېر ناشنا او عجیبه وې. نن سبا طاغوت همدغه پروپیګنډا مهم چلی، او چې کوم خلک مسلمانان شوي هغوی ته یې وې چې قال آمنتم قبل ان آذن لکم، تاسو زما د اجازت نه بغیر مسلمانان شوي، زه به تاسو سره داسې وکم چې پانسي ومکم کجورو سره ومزړند کم. هغوی وی موږ اوس حقانیت الله جل شانه زموږ زړه ته کوز کړی دی او بینات واضح دلایل موږ ته خدای پاک خولی دي، اوس د دې نه پس موږ بیا دوباره هغه مذهب ته نه وړو. الله جل شانه چې ایمان چاته نصیب کې صحیح معنو باندې بیا د هغه زړه مضبوط شي. یو ساعت کې هغه جادوګر بیا د موسی علیه السلام ګروېده جوړ شو. نو دغه وخت کې فرعون دا شور جوړ کړی چې دا ساحر دی او دی تاسو د خپل وطن نه وباسي او دی دلته قبضه ګروپ ته دی دې دپاره راغلی دي چې د علاقه قبضه کړي، دلته کې خپل حکومت جوړ کړي. دې ته پروپیګنډا مهم وایي. نن سبا د اسلام دعوت، د قرآن کریم آواز، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث، د منبر او محراب خبرې، هغه د دنیا د یهود او نصارا د ټول ختمولو دباولو کوشش کوي. قرآن کریم کې د قرآن پاک باره کې مشرکینو به دغسې کول، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دا قرآن اورئ شور جوړ کوي، لیکن الله جل شانه چې کله مسلمان ته بری ورکوي بیا دغه وخت کې دا ټولې پروپیګنډې هضم نشي کولی. خو په کار دا ده چې دې پروپیګنډه کې مسلمان را نشي. دجال چې راځي هغه سره به همدغه پروپیګنډې وي. او دا یاد ساتئ چې هغه به ځان ته کافر نه وایي، هغه به ځان ته مسلمان وایي، هغه به ځان ته د مسلمانانو خیرخواه وایي. مسلمان په دې کې سخت راګیریږي. الله جل شانه دې مونږ وساتي. ځکه د الله رسول فرمایلی چې ټولو کې عظیمه فتنه د دجال ده. فتنې مختلفې راځي، کله د ښځې د وجې سړی ګمراه شي، کله د مال د وجې سړی ګمراه شي، کله امریکې او یورپ ته د تلو د وجې نه سړی ګمراه شي. هغې ورته وایي ته راغلی موږ نوکري درکوو، خو ته عیسایي شه، یهودي شه، موس پرېږده، دا پرېږده، دا پرېږده. دا ډېرې وړې وړې فتنې وي. د دجال فتنه لویه فتنه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حسي نښې هم ذکر کړي دي چې یو سترګه باندې ړوند دی، ګسه سترګه یې راوتې ده، او د هغه په تندي باندې لیکلي دي کافر. احادیثو کې دا کافر بیل بیل راځي. او هر یو پړنې والا او انپړ دواړه ویلوړي، خو چې مؤمن وي او چې مؤمن نی د هغه په سترګو به پړده راشي. دی به تعلیم یافته وي، دی به ډیګرۍ کړي، دی به پی ایچ ډي کړي، دی به 14 پاسي، دی به پروفیسر او لیکچرر وي په یونیورسټۍ او په کالج کې، لیکن دته به هغه نه ښکاري ځکه چې عمل یې بد دی، خراب دی، د هغه په شان دی.